السلام علیکم. د خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف لا عوامو ډیر دریم ځل دی چې په باری اکثریت سره پاس کړي دي. اول حکومت د پرویز خټک صاحب ورپسې محمود خان صاحب او اوس امین ګنډاپور صاحب دی. د دوی حکومت دی. خو زما ځینې شیزونه یو څو هفتو راسې ګورم نو زما ته لوکوټي احساس وشو چې په امین ګنډاپور صاحب باندې یا هغه د الیکشن د جلسو هغه ماحول تاری دی یا څه وجه ده چې اوس ورته حکومت هم ملاو شو او 2/3 میجارټي هم دا کو ته قانون سازي کې هغه وکړه. دا کم ډایلاګ چې تا شروع کړي یا ته بې ځایه د ګورنر صاحب سره کونډي صاحب سره په دمکیانې ورکې، دا خو د مهذب یا د پړه لیکاستانو خو خلکو ډېر ایکسپیکټیشن دی او هغه ته داسې انداز او داسې الفاظ استعمالوي چې هغه ډېر منفي تاثر کوي او خلک په د خپل ووټ باندې سوچ کوي چې آیا موږ دا فیصله صحیح کړې ده چې ګنډاپور صاحب اوس وزیر اعلی دی او داغه د عوام د مسلو نه سیوا د گورنر صاحب سره په جګړه دی. ته خو الله د ډېر لوی عزت درکو. د 9 مئی کې گرفتار شوی وي، سخت دي تیرې کړي، عمران خان اعتماد وکړو نو د هغې اوس دا ده چې د عوام کم سخت تیرې کړي د هغوی مشکلات کم شي. تاسو اول دا ووایي چې یاره بجلی به زه په یو هفته کې کو لوډ شیډینګ ختم نه شو نو بټن اختیار به ظالم لوډ شیډینګ هغسې روان دی. بیا مو ویلي چې د 9 مئی کسانو باندې کم جعلي اف آی آر دي هغه به په یو میاشت کې ختم شي، هیڅ ختم نشو، ټول هغسې خلک پریشانه دي، په عدالتونو کچرو کې ذلیله کیږي. بیا مراد سید غونته سړی چې پارټي د عمران خان د ویژن سره ولاړ دی، خلک دا سوال کوي چې مراد سید په خپل حکومت کې په خپل 2/3 میجارټي کې وزیر اعلی صاحب هغه له تحفظ نشي ورکولی. دا خو ډیره بېوسي ده. مونږ ته به دا ډایلاګ په هغه وخت کې خوند راکو چې کله به بدر منیر په سینما کې او ډایلاګ به وي یا به همایون قریشي او مصطفی قریشي او مولا جټ دلی په پنجابي فلمونو کې کو الته خوند کوي. اوس خو اسمبلی ته رالی کارو کې قانون سازي وکړي، د خلکو مسلې حل کې. یو هیلث کارت دومره بهترین منصوبه ده، دغسې د زمیندارو دپاره منصوبه جوړه کړي، د طالب علمونو دپاره وکړي. تعلیم تباه دی په خیبر پښتونخوا کې. یونیورسټیانو کې د 24 وایس چانسلر نشته، د هغوی فنډز نشته، ډېر ډپارټمنټ د سرکاري یونیورسټیانو بند شو. دې طرف ته توجه وکړئ. تاسو کله وایئ چې د گورنر صاحب اوبه بندې کما، کله به روټۍ بندې کما، په روډ بناسي او گورنر صاحب بیانونه زه ګورم ډېر سینسیبل سړی ښکاري، ډېر په ښکلي انداز کې د هغې جواب ورکړي. خو ګنډاپور صاحب خو دا سټایل زه وایم چې ډېر خلک به زما د خبرې سره اتفاق وکړي چې دا وخت تاسو له عوامو ډېر لوی منډیټ درکړی، 2/3 میجارټي ده، تاسو د هغې نه فایده والی او د دغې کم قانون سازي د عوامو په مشکلاتو کې څه رکاوټونه یي په ختمولو کې، هغې له قانون سازي وکړي او د عوامو مشکلات ختم کړي. ډایلاګ خو به بیا چې کله الیکشن کېږي بیا به کوي، اوس خو صرف کار ته توجه ورکړي او په هغې باندې ډېر ضروري ده. دا سټایل چې دی یا دا دغه به ډېر خلک خوښوي، خو ډېر سنجیده خلک په دې باندې سوال چوتوي. امید لرم ډېر دوستان چې کوم ما سره په دې خبره اتفاق کوي کمنټ وکړي او دا ویډیو شیر ډېره کړي. سوچ پې وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.